د خبرونو دوام ته ښه راغلاست او دا چې د بشري حقونو د نړیوالې ورځې له رارسېدو سره په یو وخت ملګرو ملتونو له اسلامي امارات غوښتي چې د افغانستان د ټولو خلکو د حقونو ملاتړ وکړي. همدارنګه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي امارات له واکمنېدو سره د افغانستان د خلکو حقونه د کمزورتیا په حال کې دي. خو د اسلامي امارت چارواکي بیا وایي چې حکومت یې ټولو وګړو ته درناوی لري او نړۍ هم غواړي چې بشري حقونه پر حکومت د فشار د آلې په توګه ونه کاري. تم کېږو په همدې موضوع باندې بحث او خبرې اترې کوو. موږ سره د بحث لپاره اغلې مزدلفه کاکړ د ښځو حقونو فعال همدا اوس په استدیو کې ده چې ښه راغلاست ورته وایو. اغلې کاکړ ډېره زیاته مننه. که لومړی پوښتنه همداسې مطرح کړو دا چې نن د بشر حقونو نړیواله ورځ وه، مېرمنې به پرېږدو په هغې به وروسته راشو، خو په سر کې که داسې پوښتنه مطرح کړو چې رښتیا هم په افغانستان کې بشري حقونو ته درناوی کیږي، څوک پیژندل کیږي چې بالاخره دلته په افغانستان کې بشر هم ژوند کوي که نه؟ ډېر زیاته مننه. زه په لومړي کې خپل سلامونه تاسو ته درنو لیدونکو ته وړاندې کوم. که ستاسو د پوښتنې په اساس راسم، بشري حقوقونه نه یوازې د اوس څخه چې زه د اسلامي امارات څخه یادوري وکړو، د نوي نظام د راتګ څخه یادوري وکړو، د ډېر پخوا څخه د جمهوریت د وختونو څخه هم موږ د هغه د بشري حقوقونو د ضعف د نقطې سره مخامخ وو، چې یعنې په افغانستان په ټول شمول هیواد کې بشري حقوقونه تر ډېره پورې دې ته درناوی نه کېدی. نه یوازې دا چې اوس ووایو د ډېر پخوا څخه، هغه په مختلف عرصو کې، لیکن د دې د راتګ څخه وروسته هغه څه تغییرات چې مثلا د څو دهو راهیسې په دې کې را ایجاد سوي وه، بشر ته د یو بشر په سترګه کتل کېدل، احترام ورته قایل کېدل، چې نه یوازې په هغه کې مېرمنې شاملې دي، کوچنیان، ماشومان، خلک، هره طبقه پکې شامله ده. هغه درناوی احترام چې کېدی متاسفانه د هغه وخت څخه یې اوس ډېر ضعیفه سوي دي. مثلا که په یو ډول ووایم چې دوی د شاته ورتګ په حال کې دي، که چیرې موږ د بشري حقوقونو په عرصه کې راسو، مثلا بشري حقوقونه ضعیف سوي دي، تر ډېره پورې مرسته نه کېږي، تر ډېره پورې موږ وینو چې خلک د ډېر سخت اقتصادي ناورین سره مخ دي. او بله مهمه او اساسي د دې وضعیت ګوته چاته نیولی شو چې دا چا راوسته په موږ باندې دا وضعیت؟ بله مهمه او اساسي خبره دا ده چې دا وضعیت چې رامنځته سوی دی، ګورې نړیوال هیوادونه، ملګري ملتونه چې دي د بشري حقوقونو مسایل ډېر د سیاسي مسایلو سره دی یو ځای کوي. مثلا دوی وایي چې موږ تاسو ته شرطونه ایږدو، تاسو باید زموږ شرطونه ومني چې موږ سره خپل بشري حقوقونو مرستې ته دوام ورکړو. کله چې دوی ویني چې موږ واقعا په سخت اقتصادي ناورین حالات سره مخ یو، موږ بشري مرستو ته ضرورت لرو، حقوقونو ته ضرورت لرو، دوی ولې دا مسایل د سیاسي مسایلو سره یوځای کوي. کله چې دوی هره ورځ هم وایي چې په افغانستان کې حالات ورځ تر بلې خرابیږي، لیکن بیا هم دوی راځي په اسلامي امارات باندې په نظام باندې شرطونه ایږدي چې تاسو باید دا زموږ شرطونه ومنئ تر څو موږ سره دا مرستو دوام ورکړو. بل د دې حالات باید خپله نوی نظام، ګورې ملګري ملتونو یا هم نړیوال هیوادونو دوی ته شرطونه کښېږدوله چې تاسو دا شرطونه عملي کړي، موږ خپل مرسته تاسو ته دوام ورکړو. دوی هم پوهېږي چې دوی په داسې حالات کې نه دي، دوی په داسې ډک لاس نه دي راغلي چې په هغه سره دوی وکولی شي د ټول افغانستان د خلکو مشکلات حل کړي. دوی په دې پوهېږي چې دوی بشري مرستو ته ډېر سخت نیاز لري، نو دوی ولې په دا 3 میاشتې څخه ډېر وخت تېرېږي، دوی ولې په دې وخت کې هغه شرطونه چې ورته ایږدول سوي ولې عملي نه کړله؟ ګورې شرطونه خو حتما به د اسلامي امارت به ځینې خپل هغه اصول لري، لکه څنګه چې دوی په ټینګار کړی ده چې بهرنیان د زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، د هغې د خاطره ځینې د اختلاف ټکي شته د نړیوالو سره. خو یو دا صرف د یوې خوا څخه موږ نسو نیولی چې مثلا په دې کې صرف اسلامي امارات یا نوی نظام ملامت دی، په نړیوالو باندې هم موږ د نیوکه کوو چې دوی دا بشري مرستې د سیاست سره یوځای کړي دي، دا دواړه په یوځای کړي دي، که دوی زموږ غوښتنې ومني موږ دې ته دوام ورکړو. بل اسلامي امارت په دې هغوی چې شرطونه ایښوي، یو د ښځو په اړه د ښځو د حقوقو څخه ساتنه، هغوی ته احترام کول، د هغوی حقوق د پام څخه نه غورځول، دا په دې کې وایي چې هغوی باید لاسوهنه ونه کړي. خو ستاسې راسئ دې ته چې اوس مثلا ستاسو څخه 3 میاشتې څخه ډېر وخت تېرېږي، تاسو ولې هغه حق حقوق تر اوسه پورې نه دي ورکړي، هغه چې باید ورته ورکول سوي وه. مثلا سخت اقتصادي ناورین یو خواته پرېږدمه، د خپله هغه حق حقوق چې تاسې ورکولی سي هغه مو تر اوسه تا نه جوړ کړي. مثلا که زه پوښتنه مطرح کړم چې
کله چې اسلامي امارت واکمن شوی دی بله تاسو نو څه حقوق اخیستل شوي دي؟ مثلا که چیرې موږ راسو د ښځو په وړاندې دا تاوتریخوالی د اوس څخه نه دی شروع. اکثریت وختونه موږ داسې هغه اکثریت ښځې یا موږ داسې فکر کوو چې دا تاوتریخوالی اوس موږ په وړاندې رامنځته شوی دی. دا تاوتریخوالی اوس نه دی رامنځته شوی، دا تاوتریخوالی د ډېر وختونو راهیسې رامنځته شوی دی. مثلا که په جمهوریت کې هم د ښځو حقوقو په وړاندې به بعض قوانین نقض کېدل، بیا به بیرته هغه وروسته له منځ کېدل، عملي کېدل به نه، یعنې ښځو ته هغه حق حقوق نه ورکول سوي. هغه وخت هم دا چې دوی په اداراتو کې کار کوي، دوی یو سمبولیک ونډه هلته درلودله. مثلا هغه حق حقوق چې باید ورکول سوي نه وی، خو دوی په دې څو دهو کې موږ او تاسو شاهدان وو چې ښځو لاسته راوړنې درلودلې. ښځو په مختلفو ګوري تاسو ویله چې د دې څخه څه حق حقوق اخیستل سوي دي. مثلا که چیرې د اسلامي اماراتو دا ستاسو سره هم خبرې وسي چې وایي موږ ښځو ته حق ورکړی دی، کم حق داسې ورکړی دی په اداراتو کې چې ښځې کار کوي، اوس هم کولی شي د پخوا په شان کار وکړي. لیکن په همشمول حکومت کې تاسو ته ښځو ونډه وینئ. د دې د همشمول حکومت څخه د دې هدف څه دی؟ دا چې مثلا ښځو په اداراتو کې کار کوي، هغوی اوس هم کولی شي. موږ مثلا د ښځو چارو ریاست له منځه ولاړې. یو بل ښځې او نجونې نشي کولی مکتب ته لاسرسی تر اوسه پورې تر ډېره پورې نه لري، نه یوازې په مرکز کې د ولایت څخه هم یادوري وکړم، هغوی نشي کولی مکتب ته ولاړ شي. مکتبونه د دې پر مخ بند سوي دي. که چیرې دوی ته راسي وایي موږ اسلامي چوکاټ برابرو چې دوی په دا اسلامي چوکاټ کې ولاړ شي. تاسو ولید په دا 3 میاشتو کې ونه سوی کولی چې یو اسلامي چوکاټ تاسو رامنځته کړئ چې ښځې چې په هغه چوکاټ کې کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، خپل زده کړو ته دوام ورکړي. که چیرې غواړي چې فکر نه کوو چې فرصت ډیر کم دی، دا چې 3-4 میاشتې د اسلامي امارت تیریږي او دوی وایي چې یو لړ طرحه باندې کار کوي چې هغه به وروستی شي ډېر ژر. خو باید وخت ورکړ شي که نه پرله پسې باید نیوکې وشي چې باید ژر تر ژره دغه طرحه نهایي کړي او خلکو ته وړاندې کړي چې خلک خپل حقوق وپېژني او خپل هغه لاره وپېژني چې په هماغې ځي. موږ نه وایو چې موږ د دې څخه ډېر ژر غوښتنه کوو چې دا تاسو وینئ 3 میاشتې تېر سوې. 3 میاشتې د زده کړې پروسه د نجونو پر مخ وړاندې. ایا ستاسو په نظر دا لږ وخت دی؟ موږ دوی ته لږ فرصت ورکړی دی. ولې په دې 3 میاشتو کې نجونو ونه سوی کولی زده کړې ته لاسرسی ولري؟ ولې ستاسې هغه اسلامي چوکاټ نه دی رامنځته سوی؟ د ښځو صرف دا نه، د ښځو د کار کولو زمینه نه ده ورته مساعده سوې. دوی وایي په ښځو کې په پخواني حکومت کې ډېر فساد موجود و چې موږ اوس غواړو هغه فساد د منځه یوسو او ټولو ښځې وکولی شي وظیفه ولري، ټولو ښځې وکولی شي اقتصاد. ګورئ دا 3 میاشتې لږ وخت نه دی. د ښځې نجونې د زده کړې د جلا پرېږدوم اقتصادي وضعیت سره راسم. دا 3 میاشتې ستاسو په نظر لږ وخت دی. هغه ښځې چې د ټوله کور سرپرستي د هغوی په غاړه وه، هغه ښځې چې په کور کې د هغوی پرته نارینه نشته او باید خپل اولادونو دپاره نفقه برابره کړي، لیکن په دې 3 میاشت کې د هغه څخه ډېر بېکاره دي، د اقتصادي ستونزو سره مخ دي. آیا د دې په نظر دا لږ وخت دی؟ دوی نشي کولی چې په دې دومره وخت کې هغه چوکاټ چې دوی غواړي موږ ته معرفي کړي. ګورئ بل دا چې دوی اړتیا لري چې د ښځو حق حقوق باید وپېژني، دا د پام څخه ونه غورځوي. د ټولنې دا لوی هستي دې ته برابره نه کړي چې دوی چپ پاتې سي. تر ډېره پورې د ټولنې دا لوی هستي چپه هم پاتې ده. ښځو که مبارزې وکړلې، کې د باندې راوتې، کې هر کارونه وکړي، تر اوسه پورې موږ یو مثبتې نتیجې ته نه رسېدلې. دوی د دې لپاره چې په رسمیت وپېژندل سي، په دې لپاره چې بشري حقوقونه دوی سره دوام ولري، دوی دې ته اړتیا لري چې زموږ د حق حقوق څخه یعنې دفاع خو موږ خپله کړو، هغه زموږ حق حقوق ته دوی درناوی وکړي او هغه موږ ته راکړي. درست. او د دې تر څنګ بله پوښتنه دا مطرح کېږي چې ولې نړیوال دومره زموږ په عامه اصطلاح باندې د غمه ستړي دي چې وایي د ښځو حقونه دې ورکړل شي، بشري حقونه دې ورکړل شي، په داسې حال کې چې چېرته ملګري ملتونه د بشري حقونو د خوندیتوب خبره کوي، نو ولې دا مرستې بندې کړي دي؟ خلک د فقر سره مخامخ کړي دي. داسې خلک شته ده چې تاسو هم ورته اشاره وکړله چې حتی د لوږې سره مخ دي، دوی د خوړلو دپاره ډوډۍ نه لري. ملګري ملتونه دا وضعیت نه ګوري؟ دا بشر نه دی؟ ګورې د پردې تر شا ډېرې خبرې شته چې مثلا هر هېواد که موږ راسو چې هغوی چې زموږ سره کم هغه زړهسوی لري، همدردي لري، د دې تر شا ټوله یو خبره شته. داسې نه دی چې هغوی مثلا پر موږ ډېر مهربان دي، زموږ سره همدردي لري چې غواړي زموږ سره مرسته وکړي په موږ. دا چې دوی دا شرطونه هم د دې تر شا هم خبرې دي. ولې دوی ستاسو په اند لکه څنګه چې تاسې اشاره وکړله، خو هغه خبرې تر ډېرې پورې واضح سوي نه دي. مثلا دا چې د دې اهداف څه دي په دې کې
چې دوی غواړي چې د بشري حقوقو د مرستې لپاره دوی خپل شرطونه لري چې دا شرطونه باید عملي سي، بیا موږ دې ته دوام ورکړو. لیکن موږ د پخوا څخه هم د دې شاهدانو چې نړیوالو هیوادونه دې ته دوی زړه ښه کوي، دې ته زړه ښهوالی درلودي چې مثلا د نارینهو تر څنګ دوی په ښځو باندې ډېره پانګونه وکړي، د هغوی د حقوقو څخه دفاع وکړي، هغوی ته د کار کولو زمینه، د زده کړې زمینه او مختلفو زمینو کې یعنې کار برابر کړي. نو هغه خبرې چې مثلا د پردې تر شا کومه خبرې د هغه ته رانوسو، دې ته غواړم اشاره وکړم چې دا اسلامي اماراتو د یو شین څراغ په توګه دي چې دوی د دې دفاع وکړي او د ښځو حقوقو ته د درناوی وکړي تر څو دا بشري مرستې ته دوام ورکړل سي. دا چې مثلا هغوی اوس دا شته وضعیت ویني چې موږ د سخت اقتصادي ناورین سره مخ یو، خو بیا هم دوی خپل شرطونه ږدي، په دې کې حتما بعضې د دې هغه ګټورې خبرې شاید وي. تر اوسه پورې اسلامي امارات په خپلو اصولو ټینګار کوي، نړیوال هغه څو مورد ته چې تاسو اشاره وکړه په هغې ټینګار کوي. که وضعیت همداسې دوام وکړي په افغانستان کې به د بشري حقونو وضعیت د څه ډول یو حالت سره مخامخ شي؟ لکه څنګه چې تر اوسه پورې وینه چې تر اوسه پورې وضعیت همداسې دوام لري. موږ د ډېر سخت حالاتو سره مخ یو. ځان وژنه ډېره سوې ده، هره ورځ موږ وینو چې ځوانان ځان وژنه کوي د بیکاري له امله. تېره ورځ موږ په کندوز ولایت کې یو ځوان ولیدی چې ځان وژنه یې وکړه. همداسې په مختلفو برخو کې د رسنیو په برخه کې راسم که د ښځو په برخه کې راسم که په هره برخه کې راسم دا شته وضعیت په دومره بد حالات سره مخ سي چې خلک به یو خو په دې باندې به د اعتماد سازي فضا کاملا د منځه ولاړ سي. هغه د خلکو په زړونو کې چې دوی کوم ځای پیدا کړی دی هغه به د منځه ولاړ سي، ځکه چې خلک سمه ده چې دوی ته به بعضې خلک دوی ته زړه ښهوالی لري چې دوی راغلي دي، اسلامي نظام راغلی دی. موږ ټول الحمدلله مسلمانان یو، ټوله په اسلامي نظام باندې خوشحاله یو چې اسلامي نظام دی. لیکن خلک اقتصاد ته ضرورت لري، خلک خپل د ځان د ساتلو دپاره بعض کارو ته ضرورت لري چې باید ترسره کړي، د ټولنه پرمختګ ته ضرورت لري، ټولنه ترقي ته ضرورت لري. که چیرې دوی دا غواړي هغه اصول دي چې مثلا که نړیوال هیوادونه هم مطرح کوي، هغوی چې هم لږ په اصطلاح کې چې مثلا هغوی چې هم لږ تیر سي، دوی چې هم خپل د خبرو څخه لږ تیر سي تر څو د دوی دواړو یو تفاهم ته ورسیږي او د خلکو په منځ کې دوی اعتماد سازي فضا رامنځته سي. ګورې موږ تر ډېره پورې وینو چې دوی په یو ډول د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړی دی. لیکن که چیرې دوی غواړي چې دا ځای وساتل سي، نو دوی د هغه کړنلار چې دوی نیولي دي چې مثلا دوی سخت قوانین مطرح کوي یا هم وایي چې موږ خپل په اصولو پابنده یو، خپل اصول هېڅ کله د منځه نه وړو، نو دوی چې هم د هغه څخه لږ په شا سي، ځکه چې دوی اوس ویني چې دا 21مه پیړۍ ده، د پخوا حالات نه دي. دوی هم دې ته رسېدلي دي، نتیجې ته رسېدلي دي چې اوس د پخوا حالات نه دي، اوس هغه حالات نه دي چې کوم څه چې دوی ووایي هغه باید عملي سي. اوس مثلا نړیوالو مرستو ته دوام دپاره دوی اړتیا لري چې دا کارونه ترسره کړي، د خلکو د ژوند د خوندیتوب د هوساینې دپاره دوی اړتیا لري. د جمهوریت او امارات ترمنځ څه توپیرونه ولیدل؟ په جمهوریت هم داسې نه و چې هیڅ نقص و نقصان یې نه درلودی، هیڅ خلک هلته ډېر خوشحاله و، د تاوتریخوالي سره مخ نه وه. صرف یوه خبره دا وه چې خلک د ډېر اقتصادي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نه وه. مثلا خلکو کولی سوی کارونه یې کوله، دفترو ته تلله، یعنې ډېر ځایو ته کار کوي. لیکن اوس یوازینی تفاوت چې دی په اقتصادي لحاظ ډېر راغلی دی. بل تر ډېره پورې ویل کېږي امنیتي وضعیت، امنیتي وضعیت لږ الحمدلله ښه سوی دی، لیکن ډېر هغه توقع چې خلکو درلودله چې باید ښه سي او موږ هغه د جنګ جګړو شهیدان ونه اوسو په هغه کچه نه دي ښه سوي، خو لږ امنیتي وضعیت ښه سوی دی او موږ دې ته هیلهمند یو چې انشاءالله دوی وکولی سي چې نور امنیتي وضعیت هم ښه کړي، په اقتصادي لحاظ هم ښه سي، د رسنیو د خوندیتوب دپاره کار وکړي، د ښځو د حقوقو دپاره کار وکړي. نور د دې څخه خلک تر ډېره پورې ناراضه نه دي. درست. او راځئ دا هم راته ووایئ چې اوس تاسو خپله چې د ښځو حقونو فعال یاستئ، هغه کسان چې وړاندې د ښځو د حقونو په برخه کې فعالیت درلودلو، هغه کسان چې د بشري حقونو نارې وهلې، د خوندیتوب نارې وهلې، اوس یې څرک هم نه لیدل کېږي. څه شو هغه خلک؟ ګورې دغه خبره د ټول ذهن ته راځي، یو دا چې د ښځو چارو ریاست وکړه، موږ یادول یې وکړلو. د ښځو چارو ریاست د ښځو په اړه کې کم کارونه ترسره کړله. موږ هر کال د ډېرو ښځو د وژنو چې ډېرې ښځې مړې سوي دي، مثلا تاوتریخوالي پر هغوی باندې ډېر سوي، د هر کال کې موږ د څومره ښځو د دې عملو شاهدان وو. بل هغه چې د ښځو نارې به یې وهلې، د ښځو د حقوقو څخه یې دفاع کوي، چې موږ د ښځو دپاره کارونه ترسره کوو، موږ د هغوی د حقوقو څخه دفاع کوو، هغه
هغه لکه څنګه چې تاسې یادوري وکړه اوس تر ډېره پورې نه لیدل کېږي یا هم بهرني هیوادونو ته د خپل ځان د خوندیتوب دپاره تللي دي. که چیرې دوی بهرني هیوادونو ته هم تللي دي هلته هم دوی تر ډېره پورې زموږ د حق حقوقو څخه دفاع نه ده کړې. که همداسې راسو نو ګورې یو جالبه خبره ده چې کله چې په جمهوریت کې ډېری خلکو به ویله چې ولا دا د ښځو ریاست هېڅ کار نه کوي دا باید د منځه ولاړ سي دا باید داسې نن چې د منځه تللی دي بیرته ډېری خلک لا ولاړ سوي دي چې د ښځو د حق حقوق څخه دې دفاع نه ده کړې. ښځو ته حق حقوق د مثلا دې احترام نه دي ورته کول سوي. هغه د ښځو چارو ریاست چې هغه کم کارونه د ښځو په ارزښت کې کړي وه ډېرې پیسې مصرف سولې ډېرې پیسې ولګېدلې لیکن تر ډېرې پورې هغه د ښځو مثلا د ښځو د تاوتریخوالي سره مخ وې. درست. او د ملا هبت الله اخندزاده د وروستي فرمان نه څومره راضي یاستئ؟ زه غواړم چې همداسې تاسو تلویزیون د لارې د زړه له کوم له دې څخه مننه وکړم دا چې دوی داسې فرمان صادر کړي. یو خبره ده چې موږ صرف په مرکز کې نه په ولایاتو کې د داسې ستونزو مشکلات سره ډېر مخ وو چې کوچنۍ نجونې به واده کېدلې په کوچني سن به واده کېدلې په مخۍ به یې ورکولې د دې لپاره چې وله هغه زموږ په پښتنو کې خام اصطلاح ده چې وایي هلک بې لارې دی وده چې واده ور وکړو ستمې لارې ته به راسې د دې لپاره یې واده کېدلې. نو دا چې اوس دوی دا فرمان صادر کړی دی په دې هیله یم چې دا عملي سي. تر ډېره پورې اسلامي اماراتو یو ښه نقطه چې لري دا دی چې دوی چې کله مثلا یو فرمان صادر کړي هغه د لوړترین نفر تر کښتنۍ لپاره په ټولو عملي کېږي او د هغوی ټولو خلکو سره قانوني چلند کېږي. په دې هیله یم چې دوی همداسې یو لاس یو موږ چې دوی همداسې واوسي او نور مداخلې پکې رامنځته نه سي او د دې فرمان څخه موږ واقعا خوشحاله یو ځکه چې په ولایاتو کې موږ د دې ستونزو سره شاهدان وو ډېر تاوتریخوالی روان و د نجونو په وړاندې د ښځو په وړاندې په زور ورکول کېدلی او داسې نور مسایل وه چې انشاءالله دا مسایل به راکم سي. د منځه خو نه ځي ځکه چې دا زموږ یو سنتي ټولنه ده او بیا پښتانه خو بیا لکه څنګه چې پوهېږو داسې عادت دی چې خپل خبرې تر ټولو د نور سره نه شریکوي. نو په دې هر څه کې مې د ښځو څه هیله هم دا ده چې په یو کور کې صرف د ټول صلاحیتداره نارینه نه دی چې مثلا ټول صلاحیت هغه لري. ستاسو هم هیله هم دا ده چې خپل د خویندو خپل د لورګانو د حق څخه دفاع وکړي. کله چې تاسې ولي د هغوی په وړاندې داسې تاوتریخوالی ترسره کېږي نو د هغه شته ارګانونو سره تاسو تماس ونیسئ تر څو د دې ستونزې او مشکلاتو څخه خلاص شئ. او یو وروستۍ پوښتنه بله مطرح کومه اوس بالاخره د دغه وضعیت نه د وتو په خاطر باندې د یو ښه وضعیت په لور باندې اسلامي امارات د ګاونډي هیوادونو سره او د ملګرو ملتونو سره څه وکړي بالاخره چې جوړ سره راشي بالاخره د دې وضعیت نه یو ښه لوري ته لاړ شو؟ ډېره مهمه او اساسي خبرې ته تاسې اشاره وکړه سازش چې وکړي اعتماد سازي فضا رامنځته کړي. دوی ډېر په دې ټینګار نه کوي چې والله موږ چې کوم اصول ویلي دي هغه باید حتما عملي سي او که چیرې ونه سي موږ د خپل خبرو څخه د شاته کېدو په معنا راځو. اوس هغه وخت نه دی. دې څه مو هیله همدا ده چې دپاره چې دا مرستې دوام ولري او موږ د یو تلپاتې سولې شاهدان واوسو. نو د بهرني هیوادونو د ملګرو ملتونو سره تاسو باید سازش وکړئ. ډېره زیاته مننه اغلې مزدلفه کاکړ د ښځو حقونو فعالې دا چې راغلې او خپل نظریات او وړاندیزونه دې د لیدونکو سره شریک کړل. او درنو لیدونکو په همدې سره راورسېدو د 6 بجو خبرونو او باس پای ته. شپه بخیر.